أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. سورة الزخرف 51 نمبر آیات. په دې 51 نمبر آیات کې د فرعون دعوا او د فرعون چالاکی ذکر کیږي. فرعون ته چې کله پته ولګېدله چې د موسی علیه السلام معجزې خلکو ولیدلې، عذاب راغی او د عذاب د موسی علیه السلام د دعا په وجه باندې دفع شو. تفصیلي احوال یې مخکې سورة اعراف کې ذکر شوي دي. نو فرعون سره غم پیدا شو چې دا قوم د موسی علیه السلام نه متاثر نه شي، ایمان را نه وړي او زما دغه د وچې خدایي او د بدماشي پکې ورکه نه شي. نو فرعون چالاکي شروع کړه او اعلان یې وکړ. ونادى او आवाज یو یعنی اعلان یو فرعون فی قومه په خپل قوم کې قال نو ویل یا قوم ازما قومه الیس لی ملک مصر ای نر زما د بار بادشاہی د مصر وهذه الانهار تجري من تحتي او دا نهرونه بېږي من تحت لاندې د بنگلو زمانه افلا تبصرون آیات سنئی نه. فرعون د موسی علیه السلام په مقابله کې خپل چتواري دلیل دا وایو چې زه مالدار یم، د مصر بادشاهي لرم او دغه شان غټ غټ باغونه او بنگلې لرم، د هغې لاندې نهرونه روان دي، د موسی علیه السلام سره نشته. نو ویل پته ولګېده چې زه د موسی علیه السلام نه نعوذ بالله ډېر بهتر یم. دنیاوي بادشاهي او مال دولتي د موسی علیه السلام په باندې د غوروالي دپاره په دلیل کې پیش کړي. او بیا ورته ویل ام انا خیر ایا زه غوره یم من هذا الذي ام انا خیر ایا زه غوره یم من هذا الذي لدي کسنا هو مهین چې هغه عزت والا نه دی ولا یکاد او نزدې هم نه یوبین چې خپلې خبرې وضاحت وکړي. دویم دلیل دا ووایو چې د فرعون د موسی علیه السلام عزت په دې معاشره کې نشته، دا عزتمن نه دی، ښکاره خبرې هم نشي کولی. نو هغه سړی چې د هغه عزت په معاشره کې نشته زما عزت ډېر کېږي. د فرعون وویل د موسی علیه السلام کم کېږي، خپل خبرې وضاحت هم نشي کولی. نو دا سړی ښه شو که زه ښه شو. دوه دلایل یې پیش کړل. نو دې ځای کې او دریم نمبر اعتراض یې دا وکړ په موسی علیه السلام باندې فلولا القي علیه اسوره ولې نه نازلېږي د موسی علیه السلام ته بنګړي من الذهب د سرو زرو او جاء معه الملائکة یا ورسره راشي فرشتي مقترنین چې صفونه جوړ کړي. د اعتراضونه فرعون په موسی علیه السلام باندې وکړ. اوس دې ځای کې اولنی اعتراض د خپلې مالدارۍ وکړو، چونکې مخکې د مکې د کافرانو سوال دا و، اعتراض یې دا و چې که دا نبي علیه السلام پیغمبر کېږي نو په دې طایب کې په دې مکه کې غټ غټ مالدار خلک شته غول نه پیغمبران کېدو. او د دوی خیال دا و چې ګنې مالداري د انسان د عزت دپاره پوره شی دی. نو مخکې هم جوابونه شي. دې ځای کې د فرعون او د موسی علیه السلام واقع همدغه مقصد دپاره ذکر کېږي چې د مال په خپل غوروالي دپاره مال په دلیل کې پیش کول دا کار د فرعون دا کار کړی. د موسی علیه السلام مقابله کې خپله بادشاهي، خپلې خزانې او دغه شان بنګلې او باغونه پیش کړل چې زه د موسی علیه السلام نه نعوذ بالله بهتر یم. دا کار فرعون وکړ او دوی خبرو فرعون ته پیدا ونه کړه، بلکې دې خبرو په وجه باندې فرعون هلاک شو. نو مکې کافرانو دپاره خبرداری ده چې تاسې هم د بچ کېدو نه هم د فرعون غونده کې به هلاک شي. دویم نمبر اعتراض فرعون دا کړی و چې دا موسی علیه السلام خاندان په اعتبار سره عزتمن سړی نه دی، خلک یې عزت نه کوي. حالانکې دې خبره کې فرعون مکمل دروغجن و، ځکه چې د موسی علیه د نبی علیه السلام د معراج د واقعینو داسې معلومیږي چې موسی علیه السلام سره په کوم شکل باندې ملاقات شوی. نو نبی علیه السلام وایي چې ښایسته دنګ قد یې لارو او داسې غنم رنګ او سروالې ته مایل غونده کې رنګ یې لارو، ښایسته ښکلي یختي او یو ځوان سړی او ډېر زیات رعبناک انسان. د مسلم شریف د دغه روایتونه معلومیږي چې موسی علیه السلام قد د هغه جسم د هغه رنګ ډېر ښایسته ادبناک غونده انسان او په معاشره کې د موسی علیه السلام ډېر زیات احترام او عزت هم کېدو. اگر که بادشاهي د فرعون سره وه، لیکن د موسی علیه السلام قدر او عزت په خپل ځای باندې دا ډېر زیات و، خلکو به کاوه. یو شریف النفس انسان.
نو په دې ځای کې د فرعون الزام د دروغ دی د رښتیانو په دې ځای کې فرعون مکمل دروغ ویل او دویمه خبره دا و چې فرعون ویل چې موسی علیه السلام ښکاره خبره نشي کولی نو د دې خبرې دوه احتمال دي یا دا چې موسی علیه السلام جبه نه خري خبرې نشي کولی نو په دې خبره کې هم فرعون دروغجن ځکه د موسی علیه السلام د جبه خطر ولا واقع د وړوکوالي و او چې کله موسی علیه السلام دعا وغوښتله چې زما جبه کولاو کی چې د خلک په خبره باندې پوه شي الله تعالی د دعا قبول کړي او چې کله فرعون ته نو دغه ټیم کې جبه یې صحیح و جبه د سره نه خطر خو فرعون اولنی ماشوموالي حالت زده یاد کو چې وړوکواله کې د خبرې نشوي کولای صحیح نه وای چې وسیم نشي کولای هغه اولنی حالت را یاد کو او دویم احتمال د هم ذکر شوی دی چې دا فرعون مطلب کې دی شي بداو چې ولا یکاد یوبین چې موسی علیه السلام ښکاره خبره نشي کولای یعنی د دلایل نشي پیش کولای زما دلایل مقابله کې دلایل نشي پیش کولای نو په دې خبره کې هم فرعون دروغجنو ځکه چې تفسیر قرطبي په حواله سره موسی علیه السلام چې کوم انداز باندې دلایل ویل نو فرعون یې سره جواب کولای نشي دغه شان د کې د موسی علیه السلام جبه هم نن خطله نو ولا یکاد یوبین کې فرعون مکمل دروغجن دی دریم نمبر د قیاس وکړو دنیوي بادشاہانو باندې دنیوي بادشاہان په قیاس کې پیش کړل چې په دنیا کې عام رواج دسي دی چې کم کس د بادشاہ خاص نزدیک کسي او د بادشاہ خاص قاصد او استاد دی نو داغي علامات دی چې په مټ کې وته لاس کې وته بنگړ سرو زرو بنگړې واچي او داغي سره بیا تعظیم او احترام د لپاره مخ کې ورسته سکیورټي ګارد رواني نو ګوره که د موسی علیه السلام پیغمبر وي نو یو خو بلاس کې به رسول زرو بنگړې پروت وي فرعون ویل او دوی مخ ورسته به فرشتي رواني وي نو ول نو سره بنگړې شته او نو سره فرشتي ښکاری نو معلومي کې دا چې موسی علیه السلام پیغمبر الله پیغمبر نه لري دلایل پیش کړ نو یو خدای د دنیوي بادشاہانو باندې پیغمبري قیاس کول د دې قیاس مناسبت شته نه دا بعض القياس دی او د دین علاوه چې کوم نه فرشتي او سمخ ورسته نه رواني دنیوي بادشاہ د هم قیاس دی نو په دنیوي بادشاہانو انداز او د الله تعالی انداز یو شانت کې نه دی الله تعالی چې تمټو کې بنگړي نه چي نو دا قیاس هم د پیرامن باطل شو نو دې ځکه نو مفسرینو ذکر کړی دی چې هر باطل پرس او متکبر انسان د کار بدایي چې د حق پرستو خلاف پر دروغ الزامات ولګي او دروغ صفاتونه بوله ورکی دروغ الزامات به ولګي او دغه سره چې کوم قیاسات دي کوي نو په دنیاوي اعتبار سره کوي او قیاسات به اکثر باطلي نو بده وجبانی چالاکو خلکو زورورو خلکو خبر ته وګي خودل او د مظلوم غږ نه اوریدل او د حق پرستو خلکو आवाज نه اوریدل د جهالت دا کار د فرعون د قوم چې کړیو د موسی علیه السلام غږ وانه اوریدو د خبري وانه اوریدل او د فرعون په ظاهري چالاکو باندې خطا شو نو بده وجه قران وجه فاستخف قومه فرعون بیاقل کو خپل قوم لره خپل قوم بیاقل کو څه مطلب یعنی فرعون د قوم دومره بیوقوف شو د موسی علیه السلام خبرته سره وکی نه خولو او بس فاطواعوه خپل ځان تابع استغفار چې کوم ده فاستخف قومه تفسیر مر په قران ذکر کړی دی چې یو معنی دا ده چې فاستخف قومه فرعون بیوقوف بیا مون د خپل قوم چې دا قوم په خبرو باندې خطا کیږي چالاکی باندې خطا کیدی شي اسی الفاظ برابر کړي چې فرعون برابر او چالاکی شروع کا د خلک خطا کیږي نو دغه مرز به کې دی فرعون معلوم کړو نو فاستخف قومه بیوقوف بیا مون د خپل قوم پاتواو خپل ځان تابع ځکه هغه ته پته د قوم تحقیق نشي کول تحقیق ولا خلک نه دي چالاکی باندې خطا کیږي د مالدارو په خبرو باندې خطا کیږي د بادشاہانو په خبرو باندې خطا کیږي حق او د باطل معلومولو معیار د دوی سره د سره شته نو دغه صلاحیت پکې نشته نو بس تخف قوم او سپکی بیوقوف بیا مون د خپل قوم پاتواغوه نو د خپل ځان تابع او دوی معنی دار چې بس تخف قومه د عقل نه خلاص کړو خپل قوم چالاکی به وګړه د عقل نه وزګار کړل کم د عقل مندي خبر چې وی چې موسی علیه السلام کړی وی د هغه نه لري استل فاتواغوه د خپل ځان تابع او دې دا معلومیږي چې د سپورټ سترګو باندې د زورورو خلکو خبري اوریدل تقاطور خبر ته وګي خودل او دغه مقابل کې د مظلوم قاق ته وګ نه خودل دا د فرعون قوم کار د جهالت انتها ده انهم كانوا قوما فاسقين الله یقینا دوی قوم نافرمان د مخکې نه هم نافرمان قوم نو د دین په دغه لګي درځي قوم نافرمان دا تحقیقات نشي کولای دا هم په دغه سرسری خبرو په سر رواني او چې قوم فاسقان فاجران نه نیکان صالح خلقي ناغوي کې الله تعالی د صلاحیت خودل چې د خبري تحقیقي معلومات الله تعالی فلما اسفونا
دا واقعه د موسی علیه السلام د پیروان په سورۃ اعراف کې تفسیر ځای شوی ده دې ځکه کې هم دومره حصے پکار و چې دا غین دلیل نیولو د پاره دومره خبره پکار و چې مال دولت بادشاہي په دلیل کې پیش کول دا پیروان کارو پیروان الله تعالی تبا کړی دی د مکی خلک به الله تبا کې د خبر نه وانه وختل الله تعالی وی فلما اسفونا حرقل جمن غصه کړو فلما اسفونا انتقمنا منهم حرقل جمن غصه کړو نو موږ بدل واغس د دوی نه فاغرقناهم نو موږ غرق کړ دوی لاره غرق کو بګړو به دولت وای نو بګړو شو اجمعين ټول دا ټول خلک ختم شو فجعلناهم نو موږ ګرځول دوی لاره سلفا نمونه د عبرت د مخکینو خلق ومثلا او نمونه